افغانانو باره کې د رویه چې دا هغه ډیره خطرناکه رویه ده. خطرناکه په دې معنی ده چې چونکې حکومت د پنجاب دی، که هغه سیول حکومت دی، که هغه جرنیلان دي، دا د پنجاب په لاس کې دی. د رویه بیخي هغه ده چې کومه د رنجیت سنګ رویه وه د دوراني افغانستان باره کې، کټ مټ هغه رویه ده، بیخي د دشمنۍ رویه ده. تاسو وګورئ د ماجرو سره څه وکړل، ماجر په څنګه ویستل، خلک جنگي قیدیان داسې نو باسي لکه دی چې ویستل. او دوی غواړي چې تورخم نه او چمن نه دوی واګه جوړول غواړي، دا نشي جوړولی واګه. افغان پالیسي چې د پاکستان کې جوړیږي نه، لوی خبره ده، ځکه چې بار نه راځي چې اپریشنونه هم تاسو کوئ د امریکې په حکم باندې، تاسو دلته نور کارونه هم کوئ او نه پښتنو نه افغان پالیسۍ کې پښتنو نه چا پوښتنه کړې ده. دلته زموږ جرنیلانو چې دا پریس کانفرنسونه چې کوي چې پوښتنه ترې وکړي، هغې وایي چې موږ خو طالبان نه پېژنو. طالبان کوم ځای نه راغلي؟ ته وایي چې مکسیکو نه راغلي دي. یاره وروره دلته خو اپریشنونه انګریزانو هم کول که نه، دلته خو رنجیت سنګ هم اپریشنونه کول که نه، نو هغه د چا اپریشنونه وو، د کم قانون لاندې؟ او تاسو دلته قبضه ده، تاسو شته ناستې کېنئ، مګر انګریز هم دلته ناست و، هغه استعمار و. بیا تاسو ناستی چې د بل حیثیت کې دی، دا بیا سټیټ نه دی، دا بیا یو قابض فوج دی. نو کېنئ څو پورې چې تاسو وسو وبکئ، خو دلته د انګریز هم به بالاخره لاړو که نه، او تاسو هم قیامته پورې دلته کېناستی خو نه شئ. دلته زموږ جرنیلانو چې دا پریس کانفرنسونه چې کوي چې پوښتنه ترې وکړي، هغې وایي چې موږ خو طالبان نه پېژنو. طالبان کوم ځای نه راغلي؟ ته وایي چې مکسیکو نه راغلي دي. دلته 30 کاله دوی سره دیره وو، دلته دوی ټریننګ ورکولو، دلته دوی استول جنګ ته، او چې اول اقتدار واخیستو دوی دلته کې بنګړې واچولې، اتڼونه یې واچول دلته چې دا طالبان زموږ ملګرو. اوس وایي چې موږ یې نه پېژنو، دا څوک دي؟ ځکه چې پاکستان افغان پالیسي چې د پاکستان کې جوړیږي نه، لوی خبره ده، ځکه چې بار نه راځي. دی دې ته نه ګوري چې د پاکستان ته ښه ده، پښتنو ته ښه ده، دې ریجن ته افغانستان ته ښه ده، دې کې نه دی. دی ته حکم راشي او دی په عمل شروع کړي، نو دی ورته وایي چې تاسو اوس په افغانستان کې بیا جنګ وکړئ. نو دی لاړو بیا یې جنګ وکړو. نو دی جنګ څه دپاره وکړو؟ ډېره واضحه توګه باندې زه خبره کوم، جنګ دې دپاره وکړو چې چین یو پروسس شروع کړی و، چین پاکستان افغانستان یو درې فریقي پروسس و، 6 غونډې شوې وې. د 13 کال چې اوس تېر شو، دې کې 2 غونډې شوې وې، یوه په بیجینګ کې شوې وه، یوه په کابل کې شوې وه. د هغې پروسس خرابولو لپاره دا جنګ وشو. تاسو وګورئ د چین منډې تړې وی لګیا دی، بیا هغې خو دا ده چې په یعنې نږدې وخت کې خو هغه ختم شو هغه پروسس که نه، ځکه چې جنګ منځ کې ډزې وشوې که نه، نو دا دې دپاره وشوې. او اوس لږي کابل کې نورې تبدیلۍ راولي. دی وایي چې افغانان زموږ دښمن، زه دا خبره ډېر په وضاحت سره کول غواړم. افغانانو باره کې د رویه چې ده هغه ډیره خطرناکه رویه ده. خطرناکه په دې معنی ده چې چونکې حکومت د پنجاب دی، که هغه سیول حکومت دی، که هغه جرنیلان دي، دا د پنجاب په لاس کې دی. د رویه بیخي هغه ده چې کومه د رنجیت سنګ رویه وه د دوراني افغانستان باره کې، کټ مټ هغه رویه ده، بیخي د دشمنۍ رویه ده. تاسو وګورئ د ماجرو سره څه وکړل، ماجر په څنګه ویستل، خلک جنگي قیدیان داسې نو باسي لکه دی چې ویستل. او دوی غواړي چې تورخم نه او چمن نه دوی واګه جوړول غواړي، دا نشي جوړولی واګه. موږ نه دې اجازه نه ورکوو، موږ یو خلک اوسو دلته، موږ یو تاسو شینواری د لوړګي شینواری تاسو د هغې طرف شینواري سره تاسو جنګول غواړئ، دا به هېڅکله ونه شي. نو دا رویه بیخي غلطه رویه ده. تاسو آخر که د یو ملک چلوئ، نو په دې طریقه نه چلیږي ملک چې اپریشنونه هم تاسو کوئ د امریکې په حکم باندې، تاسو دلته نور کارونه هم کوئ، او نه پښتنو نه افغان پالیسۍ کې پښتنو نه چا پوښتنه کړې ده. دا یو سفیر صادق خان دی، هغه هم چې کله داسې خبره راشي دوی وایي چې دا به ISI والا به مذاکرات به کوي. یعنې تاسو وګورئ چې هغه یو ډیپلوماټ دی، هغه هم د کیسې نه بهر دی. نو عرض چې داسې د ملکونو نه چلیږي. او حل څه دی؟ یعنې دا د بلوچستان راپاڅېدلي دي. نن بلوچستان کې ریفرنډم وکړئ که نه، تاسو کې همت شته، تاسو نن بلوچستان کې ریفرنډم وګورئ چې بلوچستان چا سره دي، دا مارنګ بلوچ سره دي که تاسو سره دي؟ مارنګ بلوچ سره ولر دي اکثریت. تاسو وګورئ نن چې 80% رایې وانخېسته، بیا ما پوښتنه وکړي ما ته سزا راکړئ. بلوچستان کې دا حالت دی. تاسو وګورئ ګلګت بلتستان ته تاسو وګورئ، دا کشمیر ته وګورئ، دا کشمیر چې دی دعوا کوي چې مونږ خودارادیت ته جدوجہد کوو، هغه کشمیر تاسو وګورئ تر دې پوزې دی.
تاسو نن کشمیر ته ورننوځئ پوښتنه وکړئ نو داسې طریقې سره دا ملکونه نه چلیږي دا په زور کلي نه کیږي دا د 18 ترمیم کې مونږ نسل چې دی مونږ کېناستو او ټولې مسلې زموږ خیال دا و چې هل طرف ته لاړې روان شو مګر دی وایي چې مونږ 18 ترمیم نه منو یعنی پنجاب یعنی سیاسي لیډرانو دستخط وکړو پنجاب جنرال وایي چې مونږ دا نه منو جنرال باجوا چې نه منو دا اوس چې کوم جنرال دی وایي چې مونږ نه منو چې تاسو نه منئ نو بیا مونږ ولې منو دا خو دا سوشل کنټریکټ چې دی که نه دا د دوو فریقو معاهده ده دې کې داسې نه شي کېدای چې تاسو نه منئ مونږ به یې منو و چې تاسو نه منئ مونږ هم نه منو به تاسو خپل کار دی زموږ خپل کار دی او تاسو دلته قبضه ده تاسو شته یې ناست یې کښېنئ مګر انګریز هم دلته ناست و هغه استعمار و بیا تاسو ناستی چې د بل حیثیت کې دی دا بیا سټیټ نه دی دا بیا یو قابض فوج دی نو کښېنئ څو پورې چې تاسو وس وکئ خو دلته د انګریز هم به بالاخره لاړو که نه او تاسو هم قیامته پورې دلته کېناستی خو نه شئ تاسو وګورئ میډیا باندې پابندي ده او شپږ ترمیم او 20 ترمیم دا خو یعنی مونږ مابعدو آئین وخت کې ژوند کوو یعنی آئین دور ختم شوی دی د 93 کال آئین چې دی هغه پای ته رسېدلی دی او اوس وایي چې 23 ترمیم راولو او اوس وایي چې داسې ترمیم راولو چې هغې کې مونږ یعنی تاسو وایي چې د صوبې چې دي دا ټوټې کوو دا صوبې څه مقبوضه علاقې دي چې تاسو ټوټې کوئ دا صوبې څه کانکرډ څه تاسو ټریټري ده تاسو په زور نیولې ده دې صوبو پاکستان جوړ کړی دی پاکستان باید دا صوبې ومني که دا صوبې پاکستان نه مني نو دا صوبې وایي چې موږ پاکستان نه بیا به څه کوئ نوی آئین به چېرته دی آئین خو ختم شو 3 کال آئین دی نه مني دا د 28 ترمیم د آئین خلاف دی 28 ترمیم د آئین خلاف دی حقیقت دا دی چې که پاکستان کې رښتیا قانون بحال شي نو دا چا چې دا ترمیمونه وکړل هغې باندې باید مقدمې وچلیږي او د کومې پارټۍ چې چا دوی ته ووټ ورکړی دی هغې حق نه لري چې وایي موږ جمهوریت پسند یو ځکه چې دا خو بیخي غیر آئیني غیر جمهوري ترمیمونه دي او اوس وایي چې یا به افغانستان یا به موږ یو نو تاسو وایي چې ترقي کوو ترقي خو تاسو یو انچ نشئ کولی دغه ذهنیت چې دی مایند سیټ چې دی هغې کې څه ترقي کیدی شي چې تاسو وایي چې یعنی اوس موږ داسې دنیا کې اوسو چې ترقي ریجن کوي منطقې کوي سیمې کوي ملک ترقي نشي کولی تاسو سیمه کې اوسئ چې دی کې مشرقي ګاونډي چې ده هغه ته م وایي چې یا به دی وي یا به موږ یو او مغربي ګاونډي چې ده هغې ته م دی وایي چې دا به موږ یو ایران باره کې هم تاسو یعنی ایران ته لستوڼې ورکوئ خو لاس خو نه ورکوئ که نه لاس خو امریکې ته ورکړی دی نو عرض دا چې دا ملک به څنګه مخکې تللی شي هېڅ امکان د دې 1% امکان هم نشته نو عرض دا چې